الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. علماء کرام تردد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. تر اوسه پورې الحمدلله د الحاد مبادیات موږ سرته راورسول. پرونی درس کې موږ د ارتقا په باره کې وضاحت کړی و چې نظریه د ارتقا دا هم یو نظریه ده. نن سبا خلکو ته عقیده جوړه کړې ده او موږ دا ویلو چې په دنیا کې دوه نظریې دي چې ډېر په تیزۍ سره خورېږي. یوازې څه ده؟ یو ارتقا ده او یو تخلیق د شابس. د ارتقا دوی ولې قایل شو؟ د هغې وضاحت وشو چې مذهب خود ساخته و، نو اول د مذهب نه انکار وکړو، وروسته ارتقا نظریه چې پیش شوله نو بیا د الله نه انکار وکړو. اکثر داسې شی دي ملزمانو ملحدین دي. د بنیاد چا ایښی و؟ دا چارلس ډارون ایښی و چې تاریخ پیدایش 1809 تاریخ وفات 1882. شابس دا غټې غټې خبرې یاد ساتئ. دا بیا دې کې موږ څه اصطلاحات ذکر کړي وو، نمو، ارتقا او داسې دا نور ملزمانو. نن راځو زموږ د نن د درس عنوان او خلاصه ده د ملزمانو چې د روح په باره کې د ملحدینو څه نظریه ده نو د هغې وضاحت به کوو. ساینسدانان هغه څیزونه تسلیموي کوم چې څه شی دي په حواسو سره یا په مشاهداتو کې راشي. او روح ملزمانو دا د مشاهداتو نه ملزمانو پاک دی. نو دې باندې موږ څه اعتراضات او جوابات به دوی سره کوو او د مذاهب وضاحت به کوو. که یهودیت دی، که عیسایت دی، که هندومت دی، که سکمت دی، که بتمت دی، ټول د روح قایل دي. ټول مذاهب ملزمانو اکثر مذاهب د روح قایل دي، لیکن ساینسدانان او فلاسفه د دې نه انکار کوي. موږ وایو دی وایي د روح وجود نشته. موږ وایو نه، ساینس اوسه پورې دومره ترقي نه ده کړې چې د روح وجود ثابت کړي. وخت به راشي دی به ثابت کړي. لکه اوه اسمانونه او ځمکې هم دوی نه دي ثابت کړي. زموږ عقیده او نظریه ده یو وخت به راشي دا به ثابت شي. لکه یو وخت کې د اسلام هغه وخت وضاحت موجود و چې دا کائنات مرکز نه دی معلوم. کائنات کې د سره مرکز نشته دی. دوی به چا ویلې ځمکې مرکز ده او چا به ویلې نور مرکز دی او بیا به ویلې چې نور خو ساکت دی او دا ځمکې د ګیر چاپېره تاویږي. دا اوس په شلمه صدۍ کې وضاحت وشو چې څه شی دی د سره په کائنات کې مرکز نشته دی او ټول څه شی دي، ټول چې څونه سیارې دي او که ستارې دي څه شی دي هغه لامبو هغې روان دي خپل رفتار سره ملزمانو. نو زمونږ د نن د درس عنوان دی چې د روح په باره کې د ملحدینو څه نظر دی. وضاحت موجود دی کتاب کې. عبارت شروع کوم ملزم. بسم الله الرحمن الرحیم. روح د جسم هغه راز دی کوم چې په سترګو نشي لیدلی. نو ساینسدان تسلیموي ځکه چې ساینس د مشاهدې نه بحث کوي او ډېر څیزونه شته چې په مشاهده کې نه راځي. د ساینس علم محدود دی او د الله تعالی دا کائنات ډېر زیات وسیع دی. یو تحقیق او یو تجربه ډاکټرانو کړې وه هغه مریضانو باندې کوم چې قریب ملزمانو یو تجربه کړې وه. هغه دوی اوس ډاکټران د خپل تجربات کوي، خو دا د دوی څه مسلمه خبره نه ده. نو دوی دا انسان دا کړی و د څه وکړو د وزن یې وکړو. نو کله چې بیا د نه روح ووتلو نو بیا دا چې وزن وکړو نو دا 21 ګرامه کم و. بیا دا ډاکټران ویل چې کېدای شي دا 21 ګرامه څه وي. دا روح دوی ډېرې تجربې وکړلې ملزمانو چې موږ ثابت کړو روح په آلو سره نه دغه کېږي. ملزمانو هغه جسم څه شی دی؟ لطیف دی که نه نوراني جسم دی. نو ته څنګه په آلو ته اوس په دغه باندې تلې ملزمانو ته په ترمامیټر باندې یا د څونه چې اوزار دي ملزمانو که د هارت د زړه دی او که د ګردو دی او که د هر څیزونه اوزار دي نو په ده باندې خو دغه نه تللی کېږي که نه جسم نوراني خو پرې نه تللی کېږي ملزمانو. د مرګ نه وروسته چې هغه مړي وزن وکړو نو هغه 21 ګرامه کم و. نو ډاکټرانو ویل کېدای شي چې دا روح وي. په دنیا کې چې څومره مذاهب دي ټول د روح وجود قایل دي او کېدای شي ساینس ترقي وکړي او روح ثابت کړي ځکه ساینس په موجوده زمانه کې ډېر ایجادات وکړل. په قرآن کریم کې الله تعالی د روح وضاحت کړی دی. ملزمانو سورت بني اسرائیل آیت نمبر 85 کې ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. تپوس شو د نبی علیه السلام نه. یهودیانو به مختلف قسم اعتراضات کول نبی علیه السلام باندې. مشرکان هم لاړه ورته وویل چې تاسو موږ له داسې سوالات وښیوئ، تاسو اهل کتاب استئ، موږ له سوالات وښیوئ چې موږ د الله د محبوب نه وکړو چې موږ امتحان ولرو. 3 سوالات یې ته وکړو.
یو د روح په باره کې، یو د اصحاب کهف په باره کې، یو د سکندر ذوالقرنین په باره کې. نو د هغې وضاحت موجود دی. شاباس. دا خلک د ستانه د روح په باره کې سوال کوي، نو ته ورته ووایه چې دا زما د رب یو امر دی. د آیت شان نزول داسې دی چې قریش د مکې به د نبي علیه السلام نه بې ځایه سوالات کول. نو دوی د یهودو نه تپوس وکړو چې موږ حتی هغه سوالات وښایو چې موږ پرې د نبي علیه السلام نه امتحان واخلو. نو دوی ورته ووایي چې د روح متعلق د سوال وکړئ. نبي علیه السلام د مشرکانو 3 سوالات کړي وو، اصحاب غار والے یعنې اصحاب کهف، دویم د سکندر ذوالقرنین په باره کې، او دویم د روح په باره کې. نبي علیه السلام باندې وحی نازل شو چې دا د الله تعالی یو امر دی، د الله تعالی یو حکم دی، د الله تعالی یو مخلوق دی، ځان له جسم لري. مولوي صاحبانو دا زمونږ عقیده وه، موږ مسلمانان یو څه شی یو دروغ قایل. دویم نمبر نصارا چې دي عیسایان، دوی هم دروغ قایل دي. د دوی نظریه چې د پیدایش نه مخکې انسان په جسم کې روح اچولی شي، او چې کله مړ شي نو بیا د روح نه حساب اخیستلی شي، او عیسی علیه السلام ته د الله تعالی روح وایي. عیسی علیه السلام ته د الله تعالی روح وایي. شاباس. دریم نمبر یهودیان دي، دوی هم د روح د وجود قایل دي. یهودیانو عقیده ده چې کله انسان نیک عمل وکړي او د الله تعالی یو حکم پوره کړي، نو دوی سره د روح یو درجه اوچته شي. څلورم هندوان هم د روح قایل دي، دوی روح ته آتما وایي. روح ته دوی سوی آتما ورته وایي. دا د سنسکرت د ژبې لفظ دی، معنا یې د درنه ذات یا روح. د جدید هندوانو نظریه چې روح او ماده قدیم ده، او دوی ته د خالق په شان مقام حاصل دی. پنځم نمبر ورسمانو دوی د تناسخ تاسو ویلې که نم ده ویل، د هغې قایل دي. دوی د انسان دا روح یو نه وځي څه کې په بل کې راځي، وپېرېځي راځي. مناسبان دا د دوی نظریه ده. پنځم بت مت روح متعلق د ګوتم بت په باره کې پر کار دیوجي لیکلي دي د انسان مرګ نه وروسته د دې جسم د میلمه په شان وي، کوم چې د خپل بې زبان نه رخصت شي روح ته مرګ نه راځي. مناسبان شپږم سیګمت دوی د روح قایل دي. ګرونانک بابا په خپل کتاب کې لیکلي دي چې په جسم کې د روح د رب حصه ده. شاباس. هم جنمت والا او کنفیوشنز والا په نسبت باندې دوی وایي چې روح غیر فانی دی. اتم نمبر زرتش دا هم د روح قایل دي، د هندوانو په شان دوی د تناسخ قایل دي، یعنې روح واپس د بل انسان په جسم کې ننوځي. دوی وایي که نه دا ډېره خلاف عقل عقیده ده. څنګه ولې زبانو دوی وایي که چېرې دې دنیا کې دې اوسني جنم کې تا ښه کار نه وکړو، خو ته به د څه انسان په شکل کې راځي او د پاچا په دا کې به راننوځي. او بل خو که چېرې په دې جنم کې تا ډېر غلط کار نه وکړو، کېدای شي را روان وخت کې ته څه شي سپی پیدا شي. ولکه دا خلاف عقل نه ده. د انسان دا تخلیق الله رب العزت جدا کړی دی. ولقد کرمنا بني آدم، لقد خلقنا الانسان فی احسن دونه په ښایسته دا کې پیدا کړی. او د انسان دا سپی دا انسان ته د سپی شکل ورکول یا انسان ته د مار او د لړم شکل ورکول، دا خو د انسان توهین دی. نو ګوره په نورو مذاهبو کې څه شی دي دا خبرې نور ساته ښه، چې به ورته وایي چې په نورو مذاهبو کې چې سوال وکړي بانو نو دی هغوی قایل دي. مولوي صاحبانو نو دا شان ته کې نو دا خلاف تناسخ د عقیده خلاف عقل ده. موږ ورته وایو ته موږ ته اوسه پورې یو انسان وښیه چې دا وایي چې یاره زه په پلان کې په بل جنم کې یاره زما دا دویم جنم دی یا دریم جنم دی. خو ستاسو هغه د فلمونو پورې قصې جوړې کړي. داسې یو په دې څونه هندوان څونه دي؟ هندوان 1 ارب نه زیات دي. ټول 1 ارب 15 کروړه خلک دي. چې 1 ارب 15 کروړه دي. غالبا اوس به 40 کروړو ته رسېدلي دي. چې 40 کروړه چې دي پکې 15 خو صرف مسلمانان دي. نو دا هندوان په دنیا کې ټوله دنیا کې 1 ارب دي. سو 1 ارب دي. دا د ملحدینو ته برابر دي. مولوي صاحبان ملحدین هم 1 ارب دي. نو موږ د ټولو هندوانو ته وایو چې تاسو موږ ته داسې یو انسان مخې ته کېدی چې بھائی دا انسان دی، یا ستاسو پنډتان دي وایي چې زه په بل جنم کې څه وم، د پلانکي بچی وم، او دا د پلانکي قصې وکړي، زما د مور دا نوم و د پلار مې دا نوم و، زه د دې خانه ده وبه وایي. هسې هغه فرضي قصې قهانۍ نه جوړې کړي دي او خپل څه شی دی بس روان استئ. بل ګوره دا ساتئ دا ولیکه عیسایانو نه تپوس وکړه چې ته ماته د بایبل یو څو ټکي ووایه نشي ویلی. دا په مذاهبو کې چې کله راشي د مذاهبو حقانیت به په دې ثابت دی. هندوانو نه تپوس وکړه چې ته ماته د مهابارت یا د بګوګیتا یا د اپنوشد دا مشهور څونه کتابونه چې تاسو ویل د یو دوه کرښې عبارت ماته ویوه. لیکن راشه ته د یو عام مسلمان نه تپوس وکړه ورته وایه چې ته ماته د قرآن صحیح څه ووایه. قرآن خو پرېږده الحمدلله تا ته به څه بیانوي، احادیث به هم درله بیانوي. دا د اسلام د حقانیت نښه ده چې ته وایې چې مذاهبو کې زه په کوم مذهب ایمان راوړم، نو ته به څه کوې مولوي صاحبانو؟ په اسلام به ایمان راوړي مولوي صاحبانو. نو دوی دا د تناسخ قایل دي مولوي صاحبانو، یعنې روح واپس د انسان په بل جسم کې ننوځي. نو موږ دا خلاف عقل عقیده ده. اوس فلاسفه د روح په باره کې څه کوي؟ د دوی متعدد اقوال دي مولوي صاحبانو. ارسطو څه وایي؟
ارسطو د قول مطابق عقل پوهه ژوند د دې اصل روح دی ټول ژوندي څیزونه روح لري ارسطو ګڼي چې هیئت د مادې هغه څیز وي کوم چې په ماده کې موجود وي چې په نظر راځي د انسان په جسم کې ماهیت هغه روح دی روح د شابسي روح وجود لري ساينسي تحقیق مولوی زبانو مولوی زبان موږ دوی ته د یو څیز وجود د یو څیز وجود منل او د یو څیز د وجود نه انکار کول دا جدا مسلې دي دلته دا دوه مسلې دي دا مولوی زبان لکه دا ویسې اقبال چې بل ورځ اعتراض وکړو چې الله تعالی نے کائنات کیسے بنائی میں د تسوال د سینې د پکار چې کیسے بنائی اللہ نے کائنات کو کیوں بنائی مولوی زبان سوال څنګه پکار دی الله تعالی دا کائنات ولې جوړ کړی دی کائنات څنګه پیدا کړی نو کائنات داسې پیدا کړی چې ولې مټیریل نو الله تعالی حکم وکړو مټیریل پیدا شو دا مت د انسان نه پته پوښتنه چې بای دا کائنات څنګه دا کور د څنګه جوړ کړي ابو زلاله اول مې نقشه جوړ کړل انجینیر باندې بیا مې سوکړ بیا د ګلکار سره خبر وکړه مستری سره مې خبر وکړه بیا مې په مزه مزه د تاتلمنو د عزت داش پکته کسانو لس کسانو پکې کارو کو مال کور جوړ کو دا الله مبارک او ته دسن شي ویل الله کن فیکون ذات دے مولوی زبانو اللہ نے کائنات کیوں بنائی سوال یہ بنتا ہے مولوی زبانو پوښوي کنه نو مولوی زبانو د یو څیز وجود منل او د یو څیز نه انکار کول دا جدا مسلې دي یو څیز یو څیز نه منل خو د دې دلیل نه چې دا څیز موجود دی نه وي دې چې ستا په علم کې کمی وي هغه څیز موجود وي یو څیز نه انکار کول د بې علمۍ دلیل نه دی بلکې دا یو دعوه ده چې تا وکړه د دې دعوې ثبوت پکار دی ضروري نه ده چې یو څیز د ساینس اصولو مطابق وي هغه ومنې ځکه د ساینس خو پوره علم نه دی دا خو هر وخت تجربات کوي او نوې ایجادات کوي ساینس تر اوسه پورې د روح وجود تسلیم کړی نه دی کېدای شي داسې ترقي وکړي چې دوی بیا تسلیم کړي مولوی زبانو نو چې څنګه عقل بغیر د مشاهده نه مولوی زبانو منل کیږي همدا روح معاملہ همدا ساينس تر اوسه پورې د دې خبرې جواب نه دی ورکړي اے مولوی زبانو مونږ وایو د انسان اول څه جوړیږي د مونږ پرهم کې څه جوړیږي د زړه جوړیږي شابه د بینور دامونه جوړیږي د کې روح کله چول کیږي سلور میاشتې او لس ورځې وروسته اوس مونږ چې د کې دا کوم سي اندام سیوا شو چې د کې دا کرنٹ پیدا شو د دې روح مثال د کرنٹ دی لپټاپ باندې ته پروت دی تاسو سره دی کې هارډویر هم شته سافټویر هم شته ریم هم شته پروسیسور هم شته هر څه برابر دی خود ته چې د بجلی کرنٹ نه ورکړل دا بنه کی د انسان په جسم موجود دی خو دا کرنٹ په کم ځای ملاويږي د منګور په سلورم مې اشکم څه پیدا کیږي نو په سلورم مې اشکو وخته کیږي چې نو کار وخته نو کار او کېدې د حیواناتو په غاخونه کېږي د مور پر رحم کې د هغه سره پیدا دوه غاخونه هغه د پړ غاخونه پیدا کېدو سره وی مولوی زبانو د حیواناتو د پیدا کېدو د هغوی غاښونه وي شته که تاسو کې زمیندار څوک شته که نشته مولوی زبانو د هغوی وي پوه شوې د انسانانو بیا وروسته کېږي نو موږ ورته وایو چې په دې څلورمه میاشت دا پیدا شو نو دې کې حروف نشته دی د دې ویښتو حروف سره څه تعلق دی د دې نوک د ویښتو سره څه تعلق دی نو پته ولګېده چې دا یو ځان له جسم دا لري چې هغه کرنټ دله میلاوي دې ته موږ روح وایو مولوي صاحبانو د دې جواب ساینسدانانو سره نشته مولوي صاحبانو ساینس وروسته پورې دې خبرې جواب نه دی ورکړی چې د جسم هغه حکم اوسه او اندام دي چې د هغې د پیدا کېدو سره زندګي شروع کېږي او د هغې ختمېدو سره ژوند ختمېږي مثال یو کس چې بلب لګول غواړي د بجلۍ بټن چې دباو کړي دا ولګي او بیا یې چې بندول غواړي نو بټن دباو کې بلب بند شي نو د دې ماخذ څه شی شو مولوي صاحبانو خو کرنټ موجود دی که نه چې کرنټ نه وي څنګه ته دا بندې را بندې کوم چې د بلب ته ژوند ورکوي د مور په خېټه کې په څلورو میاشتو کې ټول اعضا جوړ شي په دویمه میاشت کې اول زړه او دماغ جوړ شي او د هغه اندام دی د کوم په نه موجود کېږي چې ژوند ختمېږي دماغ چې د فعل چې ته به څه کېږي ته به ختمېږي مولوي صاحبانو ما تاسو ته ځکه پرون ویل چې کاش چې موږ ارتقا کولی شو موږ ځان له د ماشي غونډه کې دوه زړونه نور پیدا کړي وي سپیر هم ځان سره ګرځولی یو دماغ ځان سره موږ بل څه کولو دا اکثر چې کومک انسان لاړ شي دا ګزار وخوري په سر باندې د دماغ څه وکړي بس ختم شي بیا دا څه کېږي کومک یې پروت وي بس بیا دا روح هم ترې وځي دماغ یې پیل شي مولوي صاحبانو د هغې د پیدا کېدو باوجود په هغې کې ژوند نه وي د کوم څیز انتظار دی ځکه چې زړه او دماغ پیدا شو بیا هم پکې ژوند شته دی نشته دی هغه کوم کرنټ دی چې د هغې انتظار دی بیا په څلورمه میاشت دا ماشوم حرکت شروع کړي نو په دې کې ژوند پیدا شي نو سوال دا دی چې کوم اعضا او اندام دا سوال به تاسو کوئ ښه مولوي صاحبانو دا ډېر اهم سوال دی مولوي صاحبانو دا کوم اندام دی چې د هغې پیدایش په څلورمه میاشت کې وشي او د هغې په وجه ژوند ابتدا وشي نو جواب دا دی چې داسې اعضا او اندام نشته دی چې په څلورمه میاشت پیدا شي په څلورمه میاشت کې کوم څیزونه پیدا کېږي ټول بې روحه دي وخته دي غاښونه نوکان وغیره غاښونه د انسانانو نه د حیواناتو وغیره نو د دوی د ژوندي د ژوندي کېدو سره هېڅ تعلق نشته ځکه دوی کې ژوند نشته دی
نو که ها عبارت په شابه نو هغه کوم څه چې په څلورم میاشت شامل شو او ژوند ابتدا ترې وشوه نو ساینس وروسته پورې جواب دی ورکړی او همدا معامله د مرګ سره هم ده. موږ ته سوال کوو چې دا انسان مړ کېږي ولې مړ کېږي وایي زړه پیل شي څه شي دماغ یې پیل شي موږ نه بعضې وخت ډېر داسې وي چې څه وي دماغ هم ټیک وي زړه هم ټیک وي دا مړ شي مړ شي بارو چې هغه کوم اندام او عضله چې د هغې په ختم کېدو سره ژوند ختم شي که دوی وایي چې زړه او دماغ د مرګ سبب ګرځي که فرض کړي چې دماغ د ژوند د ختمېدو کو ذریعه ده نو سوال دا پیدا کېږي چې بعض خلک د صحیح دماغ والا وي هغه ولې مري او همداسې د زړه په باره کې هم داسې کېږي چې د زړه والا اول پیدا شوی کوم سړي ته چې کینسر لګېدلی د زړه خو نه پیل کېږي مولوي صاحبانو نه دماغ پیل کېږي بس روح ته وځي بس دا د تکلیف د وجې به د باندې دونه درد دی الله پاک دې موضوع بیماران نه موصل تعاون بیماری ده دغه چې مولوي صاحبانو کورونا وایرس ولا دونه خطرناک ماماری بچراله قسم په خدای چې ما ته راکړو ما به د امر په خپل سترګو لیدل ما مې ازویل وصیت هم کړو صح شو زه روان کړو دا به منی چې خدای پاک دې زړه ما بندوا تاسو به دردونه لیدل خدای دې زړه درد د زړه ساده بند شي او د سترګې دې نیل ما د غریوان الله شلول ما د رښتینه و دنګل ورختای په در باندې راځي مرګ سخت دې ګور د ځل قدر ډېر سخت دی پیرانو الله پاک دې مولوي صاحبانو ډېر خلک سوي زړه ټیک وي دماغ ټیک وي خو د باندې دونه دغه وي چې دبا وي چې سکی کې د امري چې د زړه اول پیدا شوی دا خو هغه وخت پته ولګېده چې د زړه د ژوند سبب نه دی زړه د ژوند سبب نه دی ولې زړه موجود او دا نه و د کې روح نه ثبوت پېسې شه د مور په خېټه کې نه و دا ټول ساينسدانان یې مني مولوي صاحبانو نه پوهېږي په دې پوه شوې که نه رحمت الله پوه شوې زه شابه که زړه د ژوند سبب وي په کار دا وه چې کله زړه پیدا شوی وي او دې حرکت شروع کړی وي حرکت خو ماشوم 4 میاشتې وروسته شروع کړی وي نو پته ولګېده چې روح د الله تعالی یو مخلوق دی چې دا د عقل نه ماورا خبرې دي او ساینس سره د دې خبرو جواب نشته دی نو هم د الله تعالی په فضل او مدد سره په عقلي او نقلي دواړو دلایل سره د روح ثابت کړو روح په باره کې وضاحت نور وضاحت هم موجود دی شابه اوس دا وضاحت په مولوي صاحبانو شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه ډېر ښایسته وضاحت کړی دی دا به ورپسې وګورئ تفسیر کې عثماني کې اوس مولوي صاحبانو دا بعضې ملګري چې موبایل استعمالوي وایي داسې اپلیکیشن یې ملاویږي چې هغې کې دا ټول تفاسیر موجود وي دا موبایل اوس د پرون ما یو بیان اورېدو د الیاس ګومن صاحب حفظه الله بیان مې اورېدو هغه ویل دا موبایل وایي موږ استعمالوي نه وایي دا تاسو استعمال کوئ د موبایل ته مو متاثره کې دا تا استعمال کوي نستا وخت خراب کوي هغه ویل ما سره 3 موبایل الحمدلله بیا هم زه کوم زه خپل معمولات هم کوم په لار کوم نو موږ چې دا موبایل موږ استعمال کو د دین لپاره مولوي صاحبانو موږ موبایل استعمال نکړي مولوي صاحبانو دا خبره یاد ساتئ مولوي صاحبانو نو موږ وایو مولوي صاحبانو درو په باره کې وضاحت ما دا پر درو ته وجود خبره څه کوله چې دا سه اپلیکیشن چې ټول تفاسیر دی پکې ما سره پکې سره پیزه دا د اپلیکیشن دی الحمدلله زموږ علماء دی باندې څونه تفاسیر دي ټول بس په یو روانه ده وخلق كل شيء فقدره تقدير روانه او دا سورته فرقان معرفت القرآن په سلی کې دی او مزری په سلی کې په 15 منټو کې تاسو کولای شئ ټول آیاتونه څه کولای شئ استدلالات راوندول شي مولوي صاحبانو ما د فرض ضرور نه وجود نه انکار کوي دوی وایي دا په مشاهده کې نه راځي نو جواب دا چې کائنات د ژوند موجودات ډېر سيزونه په مشاهده کې نه راځي بیا تاسو ولې تاسو منئ شعور په مشاهده کې نه راځي عقل په مشاهده کې نه راځي ګرمي او یخني په مشاهده کې نه راځي د حواس کار کول په مشاهده کې نه راځي دا د مخصوصاتو سره تعلق ساتي همداسې د خیال تعلق د مشاهده سره نه دی د خوب تعلق د انسان د وګي کېدو تعلق د محسوساتو سره تعلق لري انسان چې وګي دی نو دا د بودا کې راځي مشاهده کې ته چې اوسوګه ما د تاسو په دره ته کې یو پته څه پته زه ته کې مال چوبم نه دراوړ تاسو پته نشته کنه اوله سره راوړ اوس به شي نو مولوي صاحب ډیر څه ضرورت مشاهده کې نه راځي او بیا څه شي دی ته بیا مری مولوي صاحب شابه سبق دا سوالات د ظاهر ته طبيعي سيزونو په اړه کې دي چې خارج کې وجود نه لري بیا هم ټول دنیا باندې همداسې روح هم دی په ساده الفاظو کې د روح تعریف داسې کولای شي چې د جاندا د روح نه مراد قوت حیات د کوم چې د کوم چې به جاره سيزونه منفرد کوي روح څه سيز دی جوهر دی که عرض دی مادي سيز دی یا مجرد دی او که بسيط دی او که مرکب دی نو دا څه قسمه به ضرورت سوالات نجات پورې موقوف نه دي مولوي صاحبانو موږ به داسې سوالاتو کې ځان نه راګیرو چې دا جوهر دی او که عرض دی دا مادي دی او که غیر مادي دی دا مجرد دی او که بسيط دی مرکب دی نو د دې سره موږ څه شي دی موږ په د باندې ایمان راوړل ضروري دي مولوي صاحبانو ولې انکار دې سړیو کې مولوي صاحب روح نه انکار وکړي دا سړیو مؤمن پاتې کې کافر کېږي ولې به کافر کېږي قرآن ته انکار کوي شابه قرآن
آیات نه انکار د شابس نه غړ حکما او فلسفه تر اوسه پورې په باندې پوه نه شول روح د ماده نه هم زیات لدی په الکترون او پروټون او نیوټرون باندې نه پوهیږي نو دوی به روح باره کې څه سوچو کوي چې باندې تاسو ته پته ده کنه شابس د دنیا مثال د یو کارخانه په شان وګړي شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا مثال ذکر کړی دی اوس وایي شابس چې په دې کې غټ او واړه ماشين نه کار کوي هر یو ماشين د ماده د پروسه کم دي دغه مولسبانو د دنیا مثال د کارخانه په شان دی په دې کې غټ او واړه ماشينونه کار کوي هر یو ماشين د مادي پرزجاتو نه جوړي مولسبانو سره ماشين نه چي دا د خپل دغه نه جوړي پرزونه کنه بیا دوی ته د بجلی ضرورت یو کنه یو غټ ماشين دی لګولې د اړو مل دی او دا ته اوس دا هر څه برابر کړو بجلی نشته دا کار کوي نه اس کله نه کوي شابه نو دوی ته په خپل طریقه د بجلی کرنٹ میلاو شي او یو ماشين 220 ولټ تخلي اسره والا اسره چې کپړې پیسټ کې د خپل ولټیج دی دا شان کې د فرج پلې ایسي خپل د انورټر پلې غټو ماشين نو خپل ولټیج دی هغه لپاره شان کې کرنٹ ورکې مولسبانو هر یو ماشين د خپل جسم مطابق کار شروع کړي نو دا چې الله تعالی زمکه اسمان نه پیدا کړل دې ته خلق وایي مولسبانو دې ته خلق وایي او وړي او غټي پرزې پیدا کړې دا اندازې مطابق دې ته وایي زبانو دا چا کړه تفسیر شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لکه سورته فرقان آیات نمبر 2 وخلق كل شيء فقدره تقدير الله تعالی ټول څه پیدا کړل او هر یو ته اندازه مقرر کړی دا د ټول پرزې پیدا کړو ماشین ته جوړ کړو چې دیتا تصویر وایي خلقناکم ثم صورناکم سورۃ الاعراف آیات نمبر 11 او په دې کې ټول آباد خلق دي نو اوس د دې خبرې ضرورت ده چې کوم ماشين د کوم کار لپاره پیدا شوی دی نو په هغه کار مشغول شي نو امر الهي کوم چې درو دی د بجلی په شان کې پرې خودلې شو اوس د بجلی دا کرنٹ چې د کوم مخلوق نه لري شي هغه ماشين بیا کار نه کوي د روح مثال د بجلی په شان د منسبانو مسله د وضاحت کیږي چې اکثر حکما قدیم او صوفیه وایي چې روح دا جوهر دی او دا څه دی مجرد دی منسبانو روح جسم نورانی رتیب دی شاه کشمیری رحمه الله قول دی دلته درې سيزونه دي اول منسبانو هغه جواهر دي په کوم کې چې ماده او کمیت دوه ویل که زمون ابدان ورو زمون جسم دی مادي جسم هم لري او روح هم موجود دی ها جواهر کې ماده نه وي صرف کمیت وي په کوم کې د صوفیه کرام اجسام مثالي وایي ها جواهر کوم چې د ماده او کمیت نه خالی وي کوم د صوفیه کرام او ارواح یا حکما جواهر مجرده وایي جمهور اهل شرع کوم ته چې روح وایي او صوفیه کرام هغه ته څه وایي بدن مثالي وایي کوم چې بدن مثالي کې حلول کوي او د بدن مادي په شان سترو کې پوزا وګونه لاسونه په وغیرہ لري دروح بابا سورۃ تفسیر عثماني سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 اور پسې به وګورئ دا ټول تفصیلی وکړی دی د روح په اړه کې آینسټاین ویلي دی چې زموږ د جسم د نه حواسو د تجرباتو نه تاثیر حاصلېږي نو جسم بغیر د روح د تصور لا یعنی دی د دې مطلب دی چې جسم نوی نو روح به نوی دوی د روح د ذات د وجود نه مني دوی وایي د انسان په جسم کې دننه تجربات د حواسو په ذریعه سره حاصلېږي په یو کمپیوټر کې چې ټولې پرزې او هر څه صحیح وي او د بجلی کرنٹ ورته نه وي ملاو شوی نو دا کار نه کوي د کمپیوټر دننه هر څه برابر دي بیا ولې بغیر د بجلی نه چلیږي همداسې د روح مثال هم دی چې ټول کائنات ته پاور ورکوي څنګه چې د بجلی کرنٹ نه ښکاره کیږي خو ټول دنیا یې مني چې بجلی بغیر ماشین نه چلیږي همداسې چې انسان د روح او تاسو در باندې راځي چې په دې دا کې غوتا سم روح نه معنی کنه په نور کې روح شته څه نشته پکې کنه ماته ده کنه بس وګمه کې روح شته دا سوال پتا سو په موږ ناراضي چې ته چې دا کرنٹ بجلی کرنٹ نو دې دا ته نور ته کله کرنٹ ورکړي بل خیر دې خو ته وځي موږ باندې سوال لازم کنه ناراضي ته چې دا جسم ته روح څه کوي کرنٹ د بجلی ورکړي نو دا کې حروف نشته کنه دا زمونږه عقیده نه پکې حیا شته نه پکې شعور شته نو بیا دا څنګه رفتار کوي چې دا 29 سکند دا نور چې دی زمکه چې دا زما په خیال غالبا 29 کیلومتر فی سکند سره دا روان د رفتار کوي نو دا څنګه د ژوندو کار کوي سوال باندې پوه نه شوي جواب دې څه کوو د دې جواب دا چې الله په دې قادر دی کنه څه دی الله په دې قادر دی دا چلول شي دا خدای الله تعالی خصوصیت دی کنه
چې ته بغیر د کرنټ نه ته ماته یو دغه وچلوه څه وکړه ته یو کمپیوټر وچلوه الله تعالی بغیر د کرنټ نه څه کوي د انور او د سپوږمۍ چلې بغیر د روحه هر یو کې به تاسو سوچ کوئ تا باندې به سوال کېږي ته به هغې ته څه کوې ته به الټه په هغې کې هغه سوال کې به جواب ګورې هغه به جواب کوي ته به اوس دې پسې د ټولې دنیا تفاسیر را جمع کوم دا پکې نشته دی چا تا باندې سوال وکړي دا د الهات موضوع چې ته وویل نو ته په دې باندې عبور ته حاصل شو چې هغه موقع مناسبت کې تا باندې سوال وشي او ته ورته زر هلته څه وکړې د خپلو اصولو نه ته ورته جواب وکړې مولوي صاحبانو پوه شوئ میټافیزیکل مولوي صاحبانو روح څه څیز دی روح کوم مادي څیز نه دی مولوي صاحبانو بلکې روح یو میټافیزیکل هستی ده ځکه چې جسمي مرګ په دې کې کوم تاثیر نه کوي خو د مرګ وجه خود مرګ وجه د جسم نه د روح رحلت دی د جسم ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې محتاج دی خو دا جسم ته هیڅ ضرورت نه لري مرګ دا دی چې روح لره جسم نه جدا شي که څه هم په مختلفو تهذیبونو او مذاهب کې د روح د انجام په باره کې اختلاف موندل کېږي خو زموږ ټولو په دې اتفاق دی چې روح هیڅکله نه ختمېږي په دې ټولو مذاهبو اتفاق دی مسلمانانو د الهات مرته ویلو کنه د الهات په موضوع کې موږ څه کوو د ټولو مذاهبو اثبات کېږي خو بیا په مذاهبو ته چې راشو بیا د اسلام خصوصیات به جدا دي مولوي صاحبانو چې موږ علاوه جل بصیرت مسلمانان وو تفصیل د روح او نفس آیا روح او نفس یو شی دی په جدا سیس دی روح او نفس آیا دا دوه جدا جدا دي کنه دا یو سیس دی مولوي صاحبانو د دې وضاحت په دې باره کې اختلاف دی خو تحقیقي قول دا دی چې د دې دواړه مدلول یو طرف ته متحد دي او بل طرف ته مختلف دي دا ځکه چې کله د نفس اطلاق په مختلفو معنو سره راځي د نفس د اطلاق په مختلفو معنو سره راځي مولوي صاحبانو اطلاق کله په روح کې هغه وخت چې کله روح په بدن کې وي کله چې روح په بدن کې دنه موجود وي نو ته به څه وایي روح ته به څه وایي نفس وایي مولوي صاحبانو او کله چې د بدن نه جدا شي بیا ورته روح وایي او کله د روح اطلاق په وینه باندې کېږي لکه حدیث شریف کې راغلی دی مولوي صاحبانو إذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه فلا ينجسه شابسي کله چې مرشي په اوبو کې وړوکی سیز او د هغې په رګونو کې بهیدونکې وینه نه چلیږي لکه مچان لړمان او ګونګټي او داسې نور که په اوبو کې مړه شي اوبه نه ګنده کوي او کله د نفس اطلاق ذات باندې هم کېږي لکه الله جل جلاله فرمایي فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة نور آیات نمبر 1 او دغه شان د مولوي صاحبانو کله چې تاسو کورونو ته ننوځئ نو په خپلو ځانونو سلام اچوئ دا د الله له جانبه مبارکه پاکیزه تحفه ده دلته د نفس اطلاق په ذات باندې شوی دی نور د روح اطلاق یوازې په بدن یا یوازې په نفس باندې او بدن نه کېږي بلکې دا ډېر اطلاقات لري تاسو د منکرین حدیثونو دا سوال وکړئ چې قرآن ته روح ویلی شوی دی روح څه ته وایي ما به تا ته وایي چې روح څه ته وایي د انسان په جسم کې نفس ته وایي نو ته ورته چې قرآن ته چې روح ویلی شوی دی لکه د منکرین حدیثونو ته بل سوال وکړه دا مور ته په دغه کې څه وایي عربی کې څه وایي اوم وایي که نه نو ته جهنم ته ویلی شي په اوم وهابیه نه دی راغلی نو ته به څه کې ته به حدیث ته څه کې محتاجه به که نه محتاجه څومره مثالونه په دې مقاله انکار حدیث کې شامل کړي دي مولوي صاحبانو موږ تاسو میان خورئ که نه خورئ هلته خو څه ورته وایي د میانو دا غوښه خوړل نه د میانو د خدای دا دغه ذبح کوي میا به خوري که نه بغیر ذبح خوري نو تا خو د قرآن کې دا نشته کوي تاسو ماته وایي دا خو د احادیث په موجود دي مولوي صاحبانو میان ټول منکرین حدیث خوري داسې ګڼ مثالونه موږ ذکر کړي دي مولوي صاحبانو په دې کې چې دی څه شی کوي دوی سره د قرآن نه په دې باره کې دلایل نشته بلکې احادیثو د قرآن څه کړي شرح او تشریح کړي د مولوي صاحبانو او دغه شان ته کې فقه د مولوي صاحبانو نو بعضې خلک انکار حدیث والے دي ښه مولوي صاحبانو خپل سبق مخکې بوځئ دغه شان ته کې د روح اطلاق په قرآن کریم باندې شوی دی سورۃ شورى آیت نمبر 52 کې وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم همداسې موږ په خپل امر ته روح قرآن وحي راولېږله ته نه پوهېدلې چې کتاب څه شی دی دغه شان ته کې د روح اطلاق مولوي صاحبانو په څه شوی دی او دغه شان ته کې لارښودونکي دلته قرآن کریم ته روح ویلی شوی دی لکه نزل به روح الامین مولوي صاحبانو سورۃ الشعراء آیات نمبر 193 مولوي صاحبانو جبرائیل امین باندې د روح اطلاق نه شوی مولوي صاحبانو دغه شان ته کې اوس د روح چې دی مولوي صاحبانو او اقسام دي دغه وضاحت کوم بس به سبق ختمي ورشي
نفس اماره اول نفس دی دا هغه انسان نفس دی چې ګناهونو په طرف مایل وي او دنیاوي خواهشاتو متوجه وي د دې ریاضت او مجاهده دلاري اول پکې دی نفس اماره دی مولوی صاحبانو دا هغه نفس دی چې د ګناهونو په طرف دا مایل وي او دنیاوي خواهشاتو ته متوجه وي د ریاضت او مجاهدات کوي مولوی صاحبانو دا د شر د طاقت کمولو سره چې کله څوک په خپل نفس باندې دغه شي حاوی شي نو بیا دا د هغه د څه شي راوځي د نفس اماره نه راوځي چرته داخل شي چا بس نفس لوامه باندې دا په مقام باندې فایز شي په دې مقام کې پزړه کې او نور پیدا شي کوم چې باطنی طور د هدایت باعث وګرځي دا دغه چې د استقبال او د چې سونه مولې دین دا د نفس اماره خوندان د دوی کې ټول شر پروت د طور د خیر خبرم کوه دا کپتان اخیری دا کوه کسي هغه هم ګرځولیو دا منصب هم ګرځولیو نو هغه به چیرې تا صحیح دلایل پیش نکړو نو ما هغه زما کې دې شي خبر ور سره جوړ شي نو به زم قاری صاحب ته ویلو چې تاسو پکې څوک سالس ګرځوي ما نه ټول خپل دین دي سالس جو ګرځوي ورته تبدل واريو کې مهنت وو کې به وشي تا دلایل پیش نکړه الله دې ثابت نکړي شو خپل ځان ثابتې ناس یو تکم ځای راغلی ته الله نه پیدا کړی پر شبانو نو دا چې دی د نفسي اماره خوندان دي نو دویم نمبر لا نفسي لوامه مولوی صاحبانو چې دا د هدایت باعث وګرځي کله چې بیا د نفس لوامه والا انسان څخه ګناه وکړي نو دا نفس ملامت کوي ځکه دې ته لوامه وایي یعنی ملامت کون کې الله تعالی قران کریم کې د دې وضاحت کړی دی ولا اقسم بالنفس اللوامه مولوی صاحبانو او زه په ډېر ملامت کون کې نفس باندې قسم خورم دریم نمبر نفس مولوی صاحبانو کوم یو دی ملهمه دی مولوی صاحبانو د کله چې انسان د ملهمه مقام ته ورسیږي نو د پسله کې د نگاه او تقوا سره رغبت پیدا شي څلورم نفس مطمئنه څلورم نمبر دا نفس مطمئنه دی الله دا نفس مونږ ته راکړي دا نفس د هر قسم غلطو خصلتونو پاک وي او دا په حالت د سکون او اطمینان سره وي دا نفس دومره محبوب دی چې فرمایلی شوی دی یا ایتها النفس المطمئنه اطمینان کوونکې نفس دا نفس د الله سبحانه و تعالی د اولیاء نفس دی او دا د ولایت صغرا مقام دی او د دې نه وروسته نفس راضیه نفس راضیه مرضیه او نفس کامله دا ټول د نفس مطمئنه او چت مقامات او صفات دي او د دې په باره کې الله تعالی څه فرمایي ارجع الى ربک راضیه مرضیه شاباش تو وګرځه خپل رب ته په داسې حال کې چې خوشاله او راضي به بن سبحانه فادخلي فی عبادی تبما په بندگانو کې داخل شو ادخلي جنتی او تسو شمول زبانو جنت ته داخل شه زبانو الحمدلله موږ ډیر سبق ویلو سبب ان شاء الله وایو چې د ملحدینو د اعتراضات او جوابات مولوی زبانو اعتراضات او جوابات تقریبا 85 کو سونه اعتراضات